او کنه دا په عام خبرې نو بیا غیبت نه لري. ابو هريره د قران په نوم باندې روټه طلب کوي دا د قران په نوم د طلب دا نه وجه تلاوت ته کوم مال یو ولا راکا قران طلب کوي چې ما ته آیت وخایا او د التماس په مرګري د مرګري نه دي ورته شه. بسم الله الرحمن الرحیم باب الصلاه في الظهر دا نو په دې لپاره چې سم یو دی ورته کولونی دوه شي او تور نه وو تور خزه حکم دا په لاره دا ګړي چوړې نه دي دا واچي دا تور په جازم مونږ دي داخله کو نه نه کور کې تور مچوري څه خاصه پښتوي وکړه بچي بدا عورت پټي او وجودي پټي خزه عورت می کور کې خزو سره کار کول او نور د کور خلق ور پورې خان دي نه دي خان دي چې خان دي وزار پورې خان دي او کوي بیا سره خپل کار دا خبره بل خبره نه بعض عوام دا خبره کوي جنازه کې ناستیم چې کټ کې ناستوي جنازه کې ناستیم کله خپل منځ کې خبره کوي یا په ګاډي کې ناستوي جنازه کې ناستیم نو دا د عوام خپل خبرې دي جنازه خو نه ده. دا طلبه درخواست چې بارانونه نشته هر د استسقا منځونه وشول کوم هم د وقفې په ټایم کې د طالبانو په طریقه د طلباو ته په طریقه معلومه شي دا چیټ ضرور ورکا مهرباني مونږ خو استسقا منځو په تور انځو او سمو او دوه د علماء په خیال ثابت نه چې دوه دلته مو کو دلته مو ها نو څه وایي مو یا واقع بارانونه برګي الله دې رحم ته وبا قوانون ده چې په دې یاري یره دا خبر تاسو وکړه استسقا درې طریقې دي مولانا نبی علیہ السلام مبارک دې باندې کې دعا کړې او دې داري چې انفرادي دعا کړې د بیره مانځنه لپاره او جماعت کړې بلکې تاسو له په ابواب الاستسقا کې راشي زموږ د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ مسلک دار چې تړي دي باروزي مسپکې نشته تر دعا دي مقصد دا اگر چې بعض علماء چې د امام صاحب مطلب چې مسپکې خلاف سنت خدا ته نه ده امام صاحب چې بس دعا دی کی او منځ ورکې ضرورت نشته او نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا کړې ده دا غلا مطلب چې موږ ته واجب نه دي او څه مختص دي کوم دیو کو په دیونه کا او د مسله تاسو صاحبینو چې نه ووګه عبارت وځي او مقتضی قول صاحبین الخان زور پسیشه اصل کې د مخکې باب نه د مخکې نه یو خبر روزي نو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ دا هغه خبرې د هغه وهم چې ناشید دا یو حدیث نه د هغه وهم ازاله کوي بس خبره نه کوه هغه دا دی چې نبی علیہ السلام فرمایي جعل لي الارض مسجدا وطهورا چې موږ په ځمکه مسجد دی هغه نه دا معلومیږي چې موږ به صرف په ځمکه شي کېږي او د ځمکې نه بغیر ورول نه شي کېږي امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ چې نه په ځمکه هم شي کېږي او چې کوم شی ځمکې سره متصل دی هغه شي او د بيګه په خبره او هغه کې جعلیت الاصل مسجدا کې حسن نشته په هوا کې یو سړی په جاس کې رواني بیا شي کېږي نو جعلت لي الارض مسجدا وطهورا هغه نه چې کوم د ځمکې د تر معلومې چې په ځمکه باندې با مستقیږي په بل ځای باندې کېږي دا هغه وهم ازاله کوي او په بعض سره قرات کوي سوي صلات په سطوح جمع د سطح دا د کوټې د پاسه والمنبر په منبر د پاسه د منبر کې امام مالک سے بادرت کوي امام مالک سے په منبر باندې کې بخاری کول شي والخشوع جمع د خشبتون دا یا والخشب یا الخشب لرګي ته ویل کېږي دا په حسن بصری او په ابن سیرین درته او په لرګي به مونږ نه کې مکه کوا
قال ابو عبد الله او دي بيقول شيء ولم ير الحسن البصري مراد الباس ان يصلي على الجنب فورا قاضي كي ووري قال فاسه صادر واچو مستكي کول شي والقناطير كل باندې موږ کول شي بالکل وان جرى تحتها بول کلام دې بول جاری وي دي کړه دا کلام دی وبدي په بو کې بول روان دي نجاست روان دي بالکل کول اس په وانه الذين ممكن كل واحد زما ته کوي دې د پاسه دې د تحتو لاندې بول دي کوي قاضي پروا نه د نجاست او ستا په منځ کې حائل دا به بس کول شي مشکل نشته فوقها کلام دې بولي یا فوقها بر غیران کوته 75 مسکول او امام کې یو شرط لګي ادا اذا كان بينهما سترا استو د غیران په منځ کې ستر دوه فرض دی تنين جائز دي مکروه دی یو فرض دی وصلى ابو هريره على ظهر المسجد بصلاه الامام لا يدبره بالكل زي وصلى ابن عمر على الثلج فوربات شابته كم ثلج متوجه وقتنا نسان بخالق تبركيه ثاني الإنسان هذا الصحابي آخر من مات من الصحابة بالمدينة المنورة من بعد عليه السلام ذكرت الإسلام لفارغ عهده وقال ما بقي في الناس أعلم به مني وليه تتفتح جبل صحابي من مدينة الإشتاع أو كتبه جبل أعلم بمين وبل بيغ بالواسطة بين عليه السلام نوري دلي وما بالذات أو أرسل دلي أو ليس الخبر كالمعاينة ومن أصل الغابة غزة قابي زنجل غابة زنجل توي غابة او مدينة منورة سربار يو علاقة داغي نمم غابة دي غابة داغي نمم دي وغابة أصل في زنجل توي او أصل غز توي غز بي جنة فدي مقبرة كشتا دا دي خوالا مقبرة كسوم ردا دا طول غزو ندي بس دا لنده خبره په دې مقبره کې دا څومره بوټي دي خو دې ته غاز وای فارسيبانو ته غاز وای غاز وته وای په دې نه مثال عامله جوړ کړو دې له فلانو نو مې یا باقوم دی یا میمون دی باقوم یا میمون او دا مولا فلانه تا فلان کې مولو نو مې عائشہ سواریه دا او اصل کې دا سوا اذا عائشہ سواریه را د نبی رسول الله تا اذا ما غلام ورجال قالت لږی کنه تقوا kita diudri dijualkan, member dijual teror. وقام عليه أدرك قريبا للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم. تفاصل في أدرك منذ الكون أو تفاصل في أدرك. حين عمل وحين وزع فاستقبل القبلة والرسول الله ورد أرسلنا للإنسان. قلت منبر دی ولګه دا خو دې خکار شو کنه مونږ به حکم برا او دا صحابه براته او د شاته ودرېږي چې ما ته ګوري چې دا څنګه چل دی دا نقل جماعت ورته او ما تاسو ته ویل چې په نقل جماعت جایز دی په دې موصلات او د نور په نوافلو کې امامت جایز دی خو چې تداعی ولني او مرتين یا مرتين همیشه او په تعلیم د پاره کې او بالکل جایز إيش إشكال فيه إشتاق ضغط عليه كبر الله أكبر وقام الناس خلفه فقرأ وركع الناس خلفه ثم رفع رأسه سريبور ذكر ثم رجع أحترى شاكر أو كتير شاكر هذه نداخل عمل كثير له ندوى وجهه يوجه فيدا كممكن لا يوجه قدرة يغشتري يا دري سلور بيغشتي هو غير متوالي لیکن زره د ډیرو کول خبره وکړه هغه دا چې شاته راتل دا مطلب نه دی چې مکمل ریورس شاته راغی نه یو قدم شاته شي نو بیا خي طرف ته شي یا ګس طرف ته ولې که پوره شاته راځي پوره سب طرف راځي بیا یو قدم خي طرف ته یا ګس طرف ته چې سجدا د منبر نه یو سایډ ته ولګي نو قهقرا وته فسجد او بل نوافل دي او چلخي فسجد على الارض ثم عاد على المنبر ثم قرأ فرق ثم رفع رأسه ثم رجع قهقرها فسجد في الأرض قال شاهد على عبد الله إمام بخاري ويه وإمام أحمد بن حنبل الذي حديث تفوسه نعم وإمام أستاذ علي بن عبد الله مديني ويه إمام بخاري ويه قال علي بن عبد الله إمام مديني ما سؤالك أحمد بن حنبل الذي حديث ولا أستاذ إمام بخاري وعلي بن مديني كان أغرى أن تفوسه
قال وانما اردت ما اراده قال علي بن مديني وي بلا ذکر وي دغه بل مسله معلومه شو چې امام کله قوم نو چتی او قوم لا دینو مسکی ویګه او دغه یو راپورټ اختلاف دی زمون پر یو ذراع نه کم به امام چتی ذراع دی کوي لیکي چې امام د قوم نه ذراع برابر چتی دا نه زیات شو نو بیا مکروه تحریمی شو یا مکروه تحریمی او کله ذراع نه کم جائز دی دا زموږ شافعي سے مسلک دی او امام احمد او امام مالک سے پکې د ذراع قیدونه نه لګای نو امام احمد ابن حنبل امانه تاسو ته فلا باس يستوي انما اردت ذا حديث بيان کہ نبی علیہ السلام دا ذکر على كان اعلى من الناس فلا باس ان يكون الامام اعلى من الناس بهذا الحديث لیکن موجود دا فوره د منبر د ذراع برابر یا کم ذراع زیاته دي قال بدا جمله معترضه نو معنا سألني احمد بن حنبل قال فقلت ما وتوجه هذه حديث معنا تفوس کې دا خو سفيان نه مورید لري چې غستار شیخ ته امام شیخ دی دا ما چا اورید لري وګوره علي چا نقل کوي علي بن عبد الله قال حدث سفيان ثم سفيان مورید سفيان استاد شیخ ته امام دی فإن سفيان بن عيينة كان يسأل عن هذا كثيرا أغنى بلدي دي تفوسون كيه هذه حديثه فلم تسمعه منه هذا من يورد لي قال لا علي بن مديني وي امام احمد بن حنبل دا حدیث ما نورید لري وې څه خبره اگر چې سفیان زمان استاد او دا غو استاد سفیان بن عيينة فقط نه دی ورېدلی شابه دې نو مته دا ډېر خبرې معلومه شوې یو منبر ثبوت دې په منبر مز قول امام رفیعي تاسو معلومه شو دې دا حرکات کثیره یو قدم دوا قدم اغستل او څه امام سره ولاړ او رسو توګه دې مخامخ رسو کې قریبا منفصل دي نوافل في جمع مرة يا مرتين تلقين مصفوزل بالجاتا سجع على الأرض وسجع من برنا لقولي أغير الرسول شبري شبري حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا عمر بن صليب عن أنس بن مالك رضي الله عنه وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم تذكر به فأسنى قرده فجحشت ساقه أو كتبه كل يا فرده لزم شريوه أو بالذكر هذه إذا ضبط الشو وأهلا من نسائه شهرا أو ببيان من يقسم الكل بدقة زمانة يوم هذا التكليف وجلس في مشروبة له ناس فقال خانه کې د پاره د نبی رسول الله او کوټه د پاسه کوټه او دې مشروبه ولې وایي اکثر دې کې د ابو منګي خلک دي دا بر د یخ هوا پکې لګي نه یخ له درجه ته او دې مشروبه لپاره فوړې د مشروبه له ذات اخلاص شو خبره د ابو زميل عليه السلام راځي درجه وها چې فوړې د مشروبه د جذوع النخل د تنو د کجور تنو نبی او اصل کې من جذوع النخل کجور تنو لا ته چې فقط کجور تنو کې پات کی کړو کوټه لاندې وکړه فتا واصحابه يعودونه بمرفوسي ولا کولا د جمعه نو تعالی تلوا فصلى بهم جالسا وهم قيام والنبي عليه السلام ناس وخلق ولا فلما سلم قال انما جعل الامام ليتم به فاذا كبر فكبروا واذا ركع فاركعوا واذا سجد فاسجدوا واذا صلى قائما فصلوا قياما څه خبره او چې ناس دي نو په ناس ته وخت منځو کې ولا درې دې مرشد او یو کوم دې شمه روس نفس شو یا قالوا صحابه يا رسول الله بيان انك على شهر قال ان شهر 29 بل ذلك الذي لا تقص عائشه بكره انما عوده حتى دا قالوا نسبت مجازا بها عائشه کړي دي نور خلقم دا تاسو او عائشه مقدمه شو ځکه نسبت د قالوا استعمال حق اوس مولانا سے پریدات کوي کا مناسبت د باب بدايه چې د بار خانه کې مسکري صلات علی السطح نو بری ممتاز کو بلګي مون دا منبر نه معلوم منبر خپل شو صلات علی السطح ان موږ دا معلومو چې په کولر کول شي د جمعه په چتن کول شي وایي په خبره دا هم مسائل معلوم شو لیکن مولانا سے دې کې نقطه بلندا ادا چې بیا نو سره یو عاشورا نو هغه په تفصیل ما ویل چې سنت او راغلی شي بل معلومیږي عیادت صحابه د نبی رسول الله بل معلومیږي په کور کې جمع کول جمع کړي نو سره او بل دې کې به نور تفصیل لري کبر فکبروا رکوع دې کې به تفصیل په باب کې ان شاء الله راځي خدا ته معلومه شو چې هغه په ولاړ تاسو په ولاړ کوي کا په ناسي تاسو بل لور کې دې کې نشتا هغه اصل لګایې تن په ټول ویډیو سره لیکن آداب یا منسوخ موږ خو
نور دې کې اختلاف د ائمهو دی چې امام ناس دي نو قوم به ولاړ وي که ناست به وي هغه راشي انشاءالله په خپل باب کې بس مختصر لیکي دا سره ما امام مالک صاحب مختصر نه جالس پسې لمونځ قایل نه دی جالس امامتي بالکل صحیح نه ده البته وایي که قوم ټول ناجوړه و امام ناجوړه دی ټول دغه دې په ناسته لمونځونه وکړي ټیک شو خبره او امام احمد بن حنبل وایي چې امام ناست دی نو قوم مې ورسره ناستي دا وایي او زموږ د شافعي صاحب په لیک امام که ناستي دیوارې قوم دې ولاړ وي او مرض وفات کې نبی علیہ السلام ناستو او قوم ولاړو انما يؤخذ بالاخر فالاخر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم دوسر پسې او میاش کله یو کم دی شي دا دې معلومه شو هم بس غرض د امام بخاری رحمت الله علیه سره چې کستا صوبه د خدای وجود سره او جنگيږي په پروا نشته ولی خدای خو کله حایزي کله ناقصي کله مستحاضي کله حدث اکبر کی کله حدث اصغر کی نو دا فساد نه وایي یعنی د خدای وجود نجاست ظاهري نه دی حکمي دی وایي کستا صوبه په نجاست ظاهري څه یا خو دې مکروه کیږي د مصلي صوبه او چې نجاست کم صوبه چې تول لابس یې وایي او نجاست حکمي چې دی پروا نه لري حدث دی وته شابه دو مقامه موضوع حائز وقال ګوره ورغه ما قابل توبه سجل يقول قالت وكان يستدعي على الخبره ابو سليم دي له تمام مشروع اذا حائزي وجود یا د خدای وجود حق نجاست نه دی حدث څه چې حدث نجاست حکمي وي پروا نه لري ها دې خبرې دی معلومه شوي یو دا د خدای د مخامخ مستوى خدای مفسد د سوالات نشوا حایزه مفسد نشوا د حایزي وجود دا نجاست ظاهري نه دی او په خدای باندې که توبه پرې وته نو نه پاتې دي مصالحه باندې مستوى دا ټول خبرې معلومه شوي عمره وته ولې عمره مصالحه وي لانه يخمر الوجه عن التراب استاذ مخ تخمير في بطيء ترابنا لانها وایا هم مؤنث لانها تخمر الوجه عن الارض او حسير فوزتي توي حسير وتوي حسر منعي توي اذا احسرتم فان احسرتم فما شاء من هذه او حسير فوزتي توي اغيكم بندش استاذ مخ يحشر بندي بوصول ارض يحشر جسدك عن وصول الأرض شابته أو فبيستيكن فوش قائما ولا قولا قال حتى يشتري قائما كبكم مرجلي سختي نراوي أو تدور معها فإلا مقايم تدور سمانا في كشتية تعليل ينطو ترتاوي لشخص لدنا بدل نشي وإلا وقصاوه مرجلي التكليفون فقائد أسوال قائدا شابته وبه قال حدثنا الله بن يوسف قال عن الحكم يقول ابن ابي بكر عن انس بن مالك رضي الله عنه ان جدته ملكه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ولا يجوز فالباطل منه شبه ثم قال قوموا فليقال لكم قال انس فقلت لعصيرين قد اتوفني كل ما زار فنزحته بماء انت نزحف معنا هذا قتل بالاتفاق قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلت واليتيم وراءه والعجوز بمنائنا فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم او فتنه يقول يا واجب لله تبنى نسخ ولا مكروه هذا ناخذه ودريشي لا يا ودع تاخذ ترى مخك تدريشي لا ولا محاذاه بياتنا هذا نريد خبري ما دوت بجای دعوت کول چې دعوت درو ډوړې خوړل ډوړې نه ځاري په کور کې موږ کول نوافل په جمع په ځاري په کې نه په پوزه کې موږ کول له مناسبت دبا دغه نه څه معنا ده غسل او سبب تو ولدین د ماشومې نه سره ورولې او ورا ابو معلومي کې کسان دوی امام نشاط بولالي دې کړه فقط جواب کې شریک دي شي خدای یوازې چاته ودرې دي شي ورپسې شاه حسیب فوزکی تا وای عمره وړي مصالح تا وای چې دا حسیب دی وړي نو عمره وته وای ها دا مصالح دا به فخوا دي خونانو لکه صحات کې ورته دا ګورې چې تاسو دا اصل خلک غریبانه فخوا به د میزور مصالح ورته دا به وړي بلا شي ايو امام ته مخه تا چولا او بیا به امام غریب په واسطه کوته دی نو پکې به خلک د کېدل ګرمه کې به پکې خلک د کېدل پرې مصالحو کې او یا به خرڅو هغه نه پس بیا د سپینې سخت مصالح راوړي یو نیم غاز یا یو غاز ټوټې به جوړ کړي هغه به مليار ورکړي
دا غریبانانو مولیان په جنازو کې به پنځه شپږ مسلې جمع شوې هغې له به دوی لا یا ځان له جوړه وکړه ټوټې به نه غریبي وه ډېره زیاته غریبي وه ولې هم سره څوک څه نه ورسره وړې وړې تخې به یې راغونډې وې کېسې وواچې هغې نه او مالګې به یې ورکول مالګه څه شی غټه غټه دومره ګټان د مالګې دا یې په خاص کې ورکول او مالګو سره به یې ګوړه ورکول ګوړه به یې په هغه مسله کې راونغښتله به یې دا وروسته صابونونه شروع صابون مخکې نه صابونه مالګه به یې ورکوله ګوړه به یې ورکوله غنم به یې ورکول جوار به یې ورکول دا به یې مقبرې ته وړل هغې نه پس بیا اوس ورو زمانه یې پکې ښه شوه که نه نو اوس دغه دا څه دی هغه جانماز دغه والا ورکوي تخې والا هم د مانځلې او نه د خرڅېدو هغه په دې پلاستیک کې بند کړي ازانه دا بیا چېرته یوسي نو یوړي په دوکاندارۍ خرڅ بیا یې مړو له ورکړي بیا خرڅ بیا خو دا 50,000 کرته نه زیات خرڅ او دا دور شروع دی دا جانمازونه او پخوا ګوړې په سم دا خریدي و کنه ډېره زیاته خریدي وه مریانو غریبانانو ډېره خریدي وه یو نوم د ثنا ده ما د ډېرو کسانو اورېدلي یو نه د ډېرو مشرانو اورېدلي یو لوی عالم هغه پلار په یو جومات کې امام پخوا بجلی نه وي خلکو به شړشم و تېل بلول نو جومات ته به خلکو به شړشم و تېل راوړل هغې کې به ډیوه و باندې پکې لګېدل نو هغې مولوي صاحب چې یو ماسخوتن شو پورته به ته نفل بیا وکړئ نو د هغې ډیوې نه بیا په خوله کې تېل واغېستل او کور ته به لاړ نو کور به یې د خولې نه بیا وویستل نو ډېر ورته ویل شي داسې خو به یې نه پرېښودل خلکو یې ښه تېل ولېږل دا خو د جومات تېل دي نو خوله کې به یې وړل دا ډېره مشهوره خبره ده مشرانو ډېره مشهوره ده مشرانو ډېره مشهوره او هغه مشهوره بیا داسې وه چې هغه په لاره باندې ته نو چې ته مقتدیان به راوړي هغې خوله بنده ته خبرې ورنه کوې چې هغه خلاص شو هغه شی ټول په مقتدیان باندې هغې نه پته وایي مونږ وایي چې دا تېل کمیږي دا خو ته په خوله کې وړئ دا غورفات وایي مولوي صاحب خوله کې تېل وړل اسان کار چرچا مو تېل دومره غریبي وه مجھے ډېره جزانان به ورسره د وخت نه رسېده خلک هم دا دونه مدني نه ولا اوس څومره مدني د خلکو دومره مدني نه وه او مجھانې به دا ګوړې مړې دا څیزونه میزونه په زکاتونو کې به ورکړل سرونه به یې قربانۍ ورکړل اوس نو سر نو بهر کې په زوستار خود زنده باد دا څوک دې بس نه وایي فراش بستر مولانا صاحب هغه څیز باندې موږ کولی شي چې تمکن د جبهې دی راځي دا نری فوم هم خیر دی ښه نری فوم دا باندې جانماز دا نری فوم دی یا د مادي چمبي تمکن پرې راځي تمکن دا معنی چې استقرار په ځای راځي او که استقرار نه راځي که نه داسې کینی پاسي نو بیا مکروه دی چا ته هغه معمولي او صادر به پرې راځي له خلکو ته ماته دا صادر وایي النبي صلى الله عليه وسلم فيقتل احدنا على زوجه په ګرمۍ کې د صوبه کول شي اوس به د صوبه کې راشي یو هغه صوبه ده چې بهر ده او د جانمان باندې اختلاف نشته یو هغه صوبه چې تیلابه شي دا به حکم را روان دي دا او د مخفي په قبلي د نبی علیه السلام کې فیضا سجدا فمدني توب جبه راکړه اختیارونه کا په قبر سورج لیا فیضا قام بسطهما کوټي بوړې او قالت تطاول دا څه کول خپل خورولې وی ول او د دې تام دا څه ولې درې تاسو نه دي وی بو یو ته ومن له سپیها مصابي نو پته باندې نو ځکه یو بل څه دې دی ورې دي عثمان دې ډېر خبرې معلومه شي یو که خلل مخکي جاي او کته زمون فقهاء په لیکلي چې خلل مخکي من مکروه تنزيه تحريم نه لري تنزيه دا تیار ده اجراري قدر تختار توجه خشوع حدود خرابي بل لمس مس دخل د نواقض الوضوء نه لري اته بل مسله معلومه شو او بل دا چې پتیار کې مونږ جایز دي کته فقهاء په لیکلي دي چې پتیار کې مونږ مکروه ده ضرورت ده ستاسو ضرورت اچې ورلا انتظام یو ته پتیار کې یا هغه تاسو چې تاسو په حضور پورتي یاري د سمخ کثیر نشي یا قبله ته توجه به برابر نشي ها لیکن مولانا صاحب مناسبت د باندې نشته چې دا دې ته وځي خپل غونډه کانو دا خو بستر پر نه کنه صلات په بستر راځي
هغه ځای کې رسول الله مبارک سر لګي چې کوم ځای کې د عائشې سپیری عائشة په بستر پرته ده کنه نو صلات علی الفراش دغه ځای نه ثابت شو دوته وبخبره دې حدیث نه معلوم شي شبا عن ابن شهاب قال رضي الله عنه عائشة رضي الله عنها وعن يصلي على فراش اهله يصلي على مطابق يصلي پورې اعتراض الجنازه او دا اهل به فشاد اعتراض جنازه سره راځي مناسبت تبع شابه يصلي على الفراش الذي ينامان عليه مناسبت تبع بس هغه صوبات استانه منفصل اتفاق في مسبجائز اتفاق او هغه صوبه چې لابسه هغه څه حکم دی امام شافعي څخه خدای عدم جواز قائل امام شافعي رحمت الله علیه عدم جواز قائل په پټکې دې کله ستونه دې کله مندا د ساده تاغست دې ځان ترې نیم راکور کو او اي مسله سره جواز قائل دي شو او کته چې لکه زمون باندې فقهاو چې لري دي يقرأ السجدة على كور الامامه یادې دا د جوابونه کوي یو دا چې هغه یکرهو مکروه تنزیهی اخلي ولی ځکه چې خدای چې تندې په خو لگاوا تر وجهه کا او یادا چې هغه غټ پټ کې چې استقرار د جبهه په ناراضي نو په شی په خبره یادا چې مکروه تنزیهی دی بيد ضرورت نه او یا غټ پټ کې چې استقرار په ناراضي ها لیکن مولانا سے دا باز موقع کې پیښ او زه بلغې د یو مثال درکم چې تاسو باندې پوه شئ زه په خپل یو ځل د جمعې په ورځ باندې منزل حرم مبارک ته لاړم نه ورسېل ته نه هو بجو مخکې راځي یعنی بیا ورته ځای نه نو موږ سبا براوخه درې څلورم چاته او نه پرې خوځو په څه طریقه په مورو مداخله چې بار لاړو چې او قسم ګرځي او سپور وایي دا څه ګرځي دا خبره په څلور چت باندې د سوري استعداد نشته بل شان ګرځي نو التدي باب فهد تطاقات یو درې ګمبتونه دي نو موږ راځو د ګمبتونو سره کې نه څو الته خلق ځان د رسول دین نیولي ګمبتونو سره نه لسوري نو زموږ ځای پکې نو ذکر راځي او بابا ماته چې باندې پاسه ما چې بيجان د پاسم په ټکر مونږ دي مانزه پورې ما فریدا چې رسول ته چې نه ما خدا په وخت او چې کله اقامت شروع چې د بطاره پاسه وی خلک یې نو ځکه نه اسمه خیر هغه سوري به اورېدل کنه ورته راځي ځان دې کړ یا رسې چې کله اقامت شروع شو د خلک غریبانان چې دا کمزور ته ځای په ځای ناس د الله مخکې او دې دې نه کوم ته یو ډیګر ناس او دا چې ما یې خدای سره مسلم نو څه نو په خدای ته کومه سره رومان ته هم سپورت واچو دوه ګرځي ته سپورت واچو اوس په توندو سره څه کوم دا خو په خیر کې او د سجدې سره څه کوم نو بیا مې دغه چلو کې د لستونې نه دا راځي نو باغې راځه ما لا څنګه کې خو ده او دا مې کولاو کړو جرمه مې کې او بلکې دغه مې ښکته کړ دې څو په او په پټو دا څه راځکته څومره ګرځي وا بالکل خدای سوزش کوي ا دې داسې تناقض کوي لکه په کروټ کې دې خو دا یو څه ضرورت یې څه کوي ورته مخکې لا شوا وقال الحسن وكان القوم يقبلون عليه الامامه والقنصوه او ويداه في امه لا سنه فلسطين کې ماذا مثال درته فلسطين کې لا ته تلچل توا فلسطين کې لا شابه قال حدثنا ابو بكر بن عمر بن قال حدثنا ابن قال حدثنا ابن رباني عن بكر بن عبد الله عن انس بن مالك رضي الله عنه قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ويضع احدنا قال من شده الحديث من طرف الصوت نادى منفصل الصوت ما لا اختلاف نستا ولا في شده الحر عذر الحر بعذر من مرتب مكروه تنزيهي واي تحريم والتنوي مكروه تنزيهي والتواي وبه قال حدثنا ابو بن ابي قال حدثنا جابر قال حدثنا اخبرنا ابو مسلم سعيد بن يزيد الانصاري قال حدثنا ابو انس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عليه مع عليه في منجاز اختلاف تجمشنا وش الطاهري بيقول
بل کې راځي چې جمعه ته ورغله عادت په ځمکه ومګل ولکه څه شي ورپورې نو بس باشه مخکې ده وګوره یو نقطه ملحوظه ده د نعلینو کې منځ مستحب نه دی جایز دی او چې پاتې خو زموږ علما دلته فتوا ده که نه ورکوي چې زموږ نعلین او هغې نعلینو کې فرق یو خو دا دی چې هغه تلې وه نو که څه شی به نښتې په ځمکه ورمته سرمن په درد پاتېږي او زموږ په دې نعلینو کې خو صاحبه لاندې سوړې دي دې کې خامخا ګردونه یې نښتي نمبر 1 دویم دا ده چې هغه زمانه کې مخلوق دومره نو لار بم پاکې وي او دې زمانه کې خو د دنیا مخلوق د پیشوګان د سپي په دې لارو کې متیازې غولونه کوي او بل بیان د جواب ته معلوم دی استحباب نه تاسو له ان شاء الله العزیز راشي د سجدې حکم سره يستقبل باطراف الاصول صلى الله عليه وسلم يستقبل باطراف رجليه الى القبله امرت ان اسجد على 7 اعضاء واندامونو باندې او يستقبل باطراف رجليه الى القبله نو په سپلو کې او په بوټانو کې استقبال د اطراف د رجلو نه راځي تاسو پوهیږئ په خبره بل انسان ته په تکلیف کې خواته در سره کوم ولاړ دی نو جواز شته استحباب ته نه دی اما خو چا باندې نه کړی دا خو د سما کې ویلو چې یو سړی بوت دی او بالکل پاک دی او صفا دی او په دې لارو کې صفایي ده او ویخې تلې وار دی او دې په ما سمتي د خپل په حکم کې بیا جایز ده حکم د خپل هم صحیح اما کې څه نه کړی او هغه زمون ځانې شي کېدلی والفسيح او موضوع کې جایز خبره دي چې او به حدثنا وقال حدثنا شعبة عن عاصم بن سميق ابراهيم يحدث عن حمام بن خالد قال رايت الذين من عبد الله رضي الله عنه عن ذلك ثم توضا ومسعى دقيق مناسبتها قلنا قد رايت النبي صلى الله عليه وسلم قال عن هذا قال ابراهيم كان يقيم لأن جريرا كان تابع شابته كان من أهل من أسلم وإذ قال حدثنا إسحاق بن مسلم قال حدثنا أبو أسامة عن الأعرج عن مسلم عن مسعود عن معاذ وغيره بن شعبة رضي الله عنه عن المغيرة الإسلام داخل شو جاء بكثرة وياها قال وصى النبي صلى الله عليه وسلم وبدأ ضسم وتواكى وليها فتح على خفيه صلى لا رأيت مسؤول في خفيه ما كذا يعني كتب سؤالك كذا دو بابون دلتا كتاب اللباس تسل روړي تاخذ اللباس بابونه شروع کړه یا دې لکه ټوپه شو قلم سو شو او یادا نو دا خو د اتمام د سجدي او د استقبال د قبله دا خو مستقل بابونه روان دي دلته مناسبت دي مستحافظ امور علماء لیکلي چې دا د خاطر غلطي ده دې بابونه نه دي خبره د سجدي بابونه دي دې خپل بابو ځای دی نه کله کتاب اللباس دی یعنی کتاب اللباس هم نه خو د مانزه د پاره کې کم ستر د عورت ته هغه بابونه دي لیکن زړه عجیب مزیدار مناسبت هغه دا چې کوم وخت سجده کې او صادر د لنډي وي نو د لنډي صادر د وجنه په سجده کې اختصار مکوا لاسونه کولاو کا تفریج د یدینو کا او کونډه او د فخذین د خېټ نه لري کا اگر کدي طرفونه ښکار شي اگر کدي خېټ ښکار کی پروا نه ده تاسو په کې په خبره دا خپل مناسبت دی شابه رکوع سجده تعاملنا لما قضا صلاته تعامل پیژنه تعامل دو باندې دیو دا چې ضرب پاسه ده مکه څنګه کاو او تعامل دا معنا چې اندامونو کې تبعید نه کاو الاس تخفیتنا او رون دخیتنا جدا شدا څنګه کاولا قال وما كل قال وقت قال ومت على غير سنة محمد صلى الله عليه وسلم سنة مرات طريقة نور دا تعديل دا كان واجب دي تفصيل روان ان شاء الله نو مطلب څه شو چې سجده قامت او رکوع قامت صادر دنه پرې وته پروا نشته د خېټه او طرفونه د ښکارا شنو پروا نشته دغه مناسبت شو شابه او مټه ښکارا لری کله خېټه او لری ک جنبه د فخذینونه في السجود شابه وفي قال حدثنا يحيى بن بكر قال حدثني ابو بكر قال حدثنا علي بن عبد الله بن مالك وعند النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول خرج بين يديه حتى يبدو بياض لا يقول خرج بين يديه اخيتنا بلريك التفريقيه هي متداس كداس لريك تبع لريك حتى يبدو بياض ابته مولانا سے دغه مناسبت شو
چې د سجدو ذکر دی خو مقصد یې څه چې دی چې تفریج وکړه د ستا عبادت ښکاره چې دا خو عورت ته دې پروا نشته. قال لي حدثني جعفر بن ربيعه نحوه. نو دا ټول ابواب اللباس او دغه مناسبت وو. اوس دې نه بس ابواب القبله شروع کیږي. بس په مولانا صاحب دی دا یو مولانا صاحب دی نجیب الله فاروقی صاحب دی چې دا حکومت ولې دی الله دې اخلاص کی دعا وکړو چې الله اخلاص سبحان الله ما چې ګرفتار زمونږه حکومت باندې وخت ظلم کوي څومره علماء ګرفتار دي ټول الله اخلاص کی یو سلی او ځای کې مونږ خو یو سلی کسلی قضا واجب ده کنه نه چې قبله ته توجه برابرۍ بیا اس قضا کیږي زمونږ نیاده هغه پکټ کې مونږ پی او کولی شي امتحان ته څومره ورځې پاتې دي امتحان ته څومره ورځې پاتې دي امتحان زمونږ په ربیع الاول په 2 ماسته کې دا قانون دی بس د پخوانه را روانه ده چې امتحان د ربیع الاول 2 ماسته یا د اوم اتم نه شروع شي یا د نهم لسم ربیع الاول نه شروع شي یا د یو لسم دولسم نه خو د ربیع الاول 2 ماسته دا همیشه زمونږ امتحان نصف سنوي وي 2 امتحان یو د کال په دامیاس کې وي او یو د کال په آخر کې وي دا 2 امتحانات او څلور پرچې وي یو پرچه د ترمذي یو پرچه د بخاري یو پرچه د ابو داود او یو پرچه د مسلم دا څلور پرچې ګاډي کې موږ کولی شي کنه ګاډي کې باندې کله زه سم ولاسونه کلاول د بل چا لپاره زحمت وي یا داسې خو باندې چې د بل چا لپاره زحمت وي لکه د وګور راځي لکلم دی نو تاسو خو باندې او خیر ته ډیر زیات رش او خلک ډیر څنګه بل تکلیف مور کوه